که سټوډنټ د 9th والا وي که د 10th والا وي که د فرست ایئر وي که د سیکنډ ایئر وي او تاسو ته وکړي په موجوده وخت کې چې دا شکل دی د دې شکل کې چې کوم هایټ معلومول دي دا معلومول شي دغه جواب به وي څه نو نه وجه څه ده وجه دا ده چې سټوډنټ په 9th کې په 10th کې په فرست ایئر کې په صحیح طریقه سره ټریګنومټریک ریشو باندې ځان نه دی پوه کړی چې کله سټوډنټ په صحیح طریقه باندې په ټریګنومټریک ریشو باندې ځان پوه کی نو هغه به فټافټ دغه کوېسچن حل کوي څومره سټوډنټس دي هغوی د دا لیکچر په غور سره ګوري تر اخره پورې ट्रिग्नोमेट्री से तो वही 3 कोनों वाले शक्ल की पैमाइश को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है उस 3 कोनों वाला शक्ल पैमाइश था ट्रिग्नोमेट्री څنګه वही اوس ګوره تاسو ته دا یو ډایګرام ښکاري په دې کې 3 سایډونه دي او 3 زاویې دي زاویه نمبر 1 زاویه نمبر 2 زاویه نمبر 3 سایډ نمبر 1 سایډ نمبر 2 سایډ نمبر 3 اوس زه دا ټریګنومټریک ریشو ایکسپلین کوم خود کم یو ټراینګل سهاره اخلم د رائټ انګل ټراینګل چې په اردو کې ورته قائمه الزاویه مثلث ویل کیږي په دې قائمه الزاویه مثلث کې یعنی په رائټ انګل ټراینګل کې هغه رنګي 3 سایډونه دي او 3 زاویې دي نو ټوټل څو شو ټوټل سیزونه په دې کې شپږ دي موږ سره څه 3 سایډونه 3 زاویې نو د دې چې کم ټریګنومټریک ریشوز دي هغه هم شپږ وي کم ګوره زه د رائټ انګل ټراینګل چې کوم ټریګنومټریک ریشوز دي دا به زه ایکسپلین کوم په شپږو پوینټونو کې نو د ټول نه اول په د رائټ انګل ټراینګل باندې ځان پویو چې رائټ انګل ټراینګل څه ته وایي د هغې نه بعد به زه د پوینټ نمبر 1 نه واله تر پوینټ نمبر 6 پورې دا ټول ایکسپلین کوم ګوره رائټ انګل ټراینګل هغه یو ټراینګل ته ویل کېږي چې په هغې کې یو زاویه کم از کم هغه د 90 برابر وي نو دې کې تاسو کتی شئ چې دا یو زاویه چې هغه ما ظاهر کړي ده د A نه هغه د 90 برابر ده بل چې کوم دی هغه B دی بل زاویه هغه C دی نو انګل B چې کوم دی هغه ما ظاهر کړي د تیټا نه او انګل C ما ظاهر کړي دی د فای نه اوس دا A B اور C دې ته مخامخ چې کوم سایډ دی هغه سمال A نه می ظاهر کړي دی C ته مخامخ چې کوم سایډ دی هغه ما د سمال C نه ظاهر کړي بی ته مخامخ چې کوم سایډ دی هغه ما د سمال بی نه ظاهر کړی دی ښه دویم نمبر خبره دا ده چې کومه 90 انګل ده نو 90 انګل ته چې کوم مخامخ سایډ وي هغې ته به همیشه دپاره هایپاتینیوس ویلی کېږي او هایپاتینیوس هغه یو سایډ دی چې دا په ټراینګل کې د ټولو نه زیات لمبایي وي دی نو تاسو کته شې دي چې یو سایډ دا دی بل سایډ دا دی نو په دې کې دا یو سایډ هایپاتینیوس ځکه دی چې یو خو 90 ته مخامخ دی بل په لمبایه کې د ټولو نه زیات دی په هایپاتینیوس خو پوه شوه تاسو اوس بیس او پرپینډیکولر څه ته وایي یاد ساتئ چې موږ سره په دې رائټ انګل ټراینګل کې 3 انګل دي یو انګل خو 90 شو نو بل انګل چې هغه ما ظاهر کړی دی تیټا نه او بل انګل ما ظاهر کړی د فای نه اوس دا تیټا ده دی تیټا ته مخامخ چې کوم سایډ وي هغه به د دې تیټا د پاره پرپینډیکولر وي او دې سره چې کوم جنګیدلې سایډ وي هغه به د دې لپاره بیس وي دا د ټول نه اهم ضروری خبره ده بل دا انګل د فای اوس فای ته مخامخ چې کوم سایډ دی هغه به د دې فای انګل د پاره پرپینډیکولر وي او دې سره چې کوم جنګیدلې دی نو د دې فای د پاره به دا سوي بیس بوي دې کې اوس تاسو کته شئ ما صرف او صرف دا بیس پرپینډیکولر هایپاتینیوس دا د تیټا د پاره ظاهر کړی دی د تیټا ته مخامخ دا یو سایډ دی د تما پرپینډیکولر وي دې سره دا جنګیدلې سایډ دی د تما وی بیس او دا خو الریډي هایپاتینیوس دی دا د فای د پاره هایپاتینیوس دی او د تیټا د پاره هایپاتینیوس دی په دې شکل باندې زه امید لرم چې تاسو پوه شوي یئ ها اوس راځو پوینټ نمبر 1 دا پوینټ نمبر 1 کې دا وایي چې څومره موږ سره ټراینګلز دي په تمام ټراینګل څومره اقسام دي د هغې د زاویو مجموعه به موږ سره د 180 برابر وي دې کې ما سره 3 زاویې دي انګل A تیټا فای دا 3 واړه چې کله ته جمع کی نو دا ما سره د 180 برابر وي دا خبره به یاد ساتئ پوینټ نمبر 2 موږ سره شپږ ټریګنومټریک ریشو دي ساين کاس ټینجنټ بیا د ساينس انورس هغه کوسیکنډ دی
د cos inverse secant دی د tangent inverse cotangent دی په دې بزان په وای چې دا د څه برابر دی sin دا د perpendicular divided by hypotenuse برابر دی cosecant د hypotenuse divided by perpendicular برابر دی number 2 cos د څه برابر دی base divided by hypotenuse secant د دې inverse ته الټا دی نو hypotenuse divided by base د h مطلب hypotenuse د b مطلب base tangent د څه برابر دی perpendicular divided by base cotangent څه برابر دی دا د دې inverse ته base divided by perpendicular نو چې کله ته په دې شپږو ریشوز باندې پوه شوې نو بیا به تا نه تپوس وکړې چې sin theta څه برابر دی نو بیا به ته ورته ویلی شي چې cos theta د څه برابر دی ته ورته ویلی شي که درته وایي چې cos phi د څه برابر دی جواب به ورکولی شي sin phi د څه برابر دی جواب به ورکولی شي اوس ګوره پوینټ نمبر 3 که تا نه تپوس وشي چې په دې رایټ انګل ټراینګل کې sin theta دا د څه برابر دی نو تا ته دې ځکه ویلی شوي چې sin theta برابر وي د perpendicular side divided by hypotenuse نو perpendicular دی sin د theta لپاره perpendicular څه شی دی b نو دې ځکه څه لیکلی شوي دي b perpendicular divided by hypotenuse څه شی دی a نو دې ځکه sin theta is equal to b divided by a نو cosecant theta دا د sin inverse دی نو دا به څه شي الټا به شي a divided by b number 2 cos theta نو cos theta دې ځکه تا ته ښودلی شوي دي چې cos theta برابر دی base divided by hypotenuse نو د دې لپاره base دا دی hypotenuse دا دی نو لہذا cos theta به د c divided by a برابر شي secant theta د cos theta inverse دی نو دا به الټه شي a divided by c برابر شي tangent theta د څه برابر دی نو تا ته دې ځکه ښودلی شوي دي چې tangent theta برابر دی perpendicular divided by base نو د دې theta لپاره perpendicular دا دی او base دا دی perpendicular څه شی دی b او base څه شی دی c نو b by c نو cotangent theta دا د tangent theta inverse دی نو لہذا دا به څه شي الټه به شي c divided by b به شي امید لرم چې پوینټ 3 باندې به تاسو پوه شوي یئ اوس پوینټ نمبر 4 اوس که چېرې مونږ سره اکثر لا که ریزولوشن آف فورس مونږ اخلو یا په 9 کې چې مونږ ایکسپلینیشن کوو هغې کې مونږ صرف او صرف یو انګل حسابو دا دویمه انګل نه حسابو دی وجې نه دا سټوډنټ کنفیوژن شکار شي نو دلته کې مونږ کوشش کوو چې د سټوډنټ چې کوم کنفیوژن دی هغه ختم شي اوس که چېرې تا نه تپوس وکړی شي چې د ساین فی معلوم کا کاس فی معلوم کا ټینجنټ فی معلوم کا نو اسانه ده ساین فی ما ته پته ده چې ساین د څه برابر دی perpendicular divided by hypotenuse نو دا فی ده دې فی دپاره perpendicular سایډ به اوس دا وي او بیس به ورته دا وي نو اوس د دې perpendicular سایډ څه دی c او hypotenuse څه دی a نو c by a sin phi برابر دی c by a دې انورس دی cosecant phi نو دا الټا کا a by c اوس cos phi اوس phi تا بیس څه شی دی دا او perpendicular دا دی او hypotenuse دا دی نو cos phi څه برابر دی base divided by hypotenuse نو base دا دی b by a نو دې ځکه b by a secant دې الټا دی دا به څه شي b by a بشي tangent phi برابر دی perpendicular divided by base نو دې لپاره perpendicular څه دی c base څه c by b نو لہذا tangent phi برابر شي د c by b او دې انورس څه دی cotangent phi is equal to b by c دا به الټا شي زه امید لرم چې په دې پوینټ باندې به تاسو پوه شئ خج اوس پوینټ نمبر 5 باندې به زه لږ ډیټیل کې خبرې کوم چې د स्टूडेंट کانسپټ صحیح طریقې سره کلیئر شي پوینٹ نمبر 5 वही 30 जाविये का मुतकाबिला जिल्ला हमेशा वतर का निसफ होता है मुतकाबिला जिल्ला چې د انګل پرپینډیکولر سایډ وي هغه ته متقابله ذله ویل کیږي وتر مین هایپاتینیوس اوس په دې پوینټ نمبر 5 باندې ځان پوهه کا مثال के तौर पर دا ما سره یو ټراینګل دی دا انګل ما سره 90 دا انګل ما سره 30 دا ما سره 60 دا نو ګوره 90 plus 60 plus 30 دا ما سره راځي دا د 180 برابر راځي اوس ما سره دا دی
دا هایپاتینیوس ما سره 6 دی نو دا وای دا پوینټ نمبر 5 وای چې تا ته دا اوس نامعلوم دی نو د دې اصول مطابق ته ویلی شي چې 30 زاویه چې کوم متقابله ضلع ده دا به د هایپاتینیوس وي نصف وي نو 30 ته مخامخ څه شی دی دا سایډ دی دا به د 3 برابر وي صحیح شو ها اوس که مثلا دا ما سره 10 دی نو دغه پوینټ نمبر 5 اصول مطابق به دا ما سره سوي 5 دا یو خبره یاد ساتئ بل پوینټ نمبر 6 وای पॉइंट नंबर 6 दा हुई 45 जावियों का मुतकाबिल जिल्ले हमेशा आपस में बराबर होते हैं उस तरह दा बराबर भी मिसाल के तौर पर दा माजरा यो राइट एंगल ट्रायंगल दे और दा माजरा 90 दा नो कदा माजरा 45 हुई नो दा बम 45 हुई वाले 90 प्लस 45 प्लस 45 180 बराबर राशि नो दा हुई कचरे तासरा 45 डिग्री भी और द 45 डिग्री दा परपेंडिकुलर साइड दे और दे 45 डिग्री दा परपेंडिकुलर साइड दे दा साइड ने हमेशा द पारसी दा वो बराबर ही कदा 2 वी नो दा बम 2 वी कदा 3 वी नो दा बम 3 वी कदा 6 वी नो दा बम 6 वी दीदी मतलब दा दे हम दा उसूल ब उस इस्तेमाल वय और दी उसूल मुताबिक ब तासु मुख्तलिफ किस्म सुमरम क्वेश्चन भी आगे बतासु क्लियर की जो उम्मीद लरम कि स्टूडेंट्स ब खपोशी हुई कस क्वेश्चन भी आगे तासु प कमेंट्स के या प इनबॉक्स के तासु माता सेंड कोल